انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارڅ زمونږ بسرو چشم دي څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډیږو څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو نن بېګاله به کېږي که نه بنګ بنګ مه کوئ نن بېګاله به کېږي چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسي دا کوي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه راسې را روان دي او نن را روانو نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي د اسمان ارادې درته ښې نه دي دوه کاره وکئ د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ ښځې کنټرول کئ ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ جاړئ به هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ د انګریز لعنت نه خلاص کړو او که د الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګریز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نشوه تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی که لاډ میکاله لویو نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې په فیصلې کیږي او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانې مونږ کور کې راغلی دي دا خاریان وایي بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا تھوڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان
خانه نه ده، خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي، د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ورکړي او داسې به ګوري. او چې په لاره رواني که نه داسې به ګوري. هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو. چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه؟ د لارډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی. او چې څوک قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی. دا مردار چې مړه شي دی ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي، په دې خوله کې ورته متیازې کوي. چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی. د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي. لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم، لعنت په داسې قوم چې مغه خلک به اوس بیا راولي چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی थे मैं जी अनस्ता कि मेरी इतनी ट्वीट नहीं हो जाती. اوس نه تیارېږئ لګیا 50 کاله کې ستاسو اصلاح ونه شوه، ستاسو تجربه ونه شوه. او مغه چل دی وای جیتو دی کھوتی اوتھے اڑکھلوتی وای ټول وای جیتو دی کھوتی اوتھے اڑکھلوتی. او چې د کوم ځای خاوه مل ته ودرېږي نو کبل څه شته. هر یو به راپاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم. ویل به که نه به ویل. دا پرونم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان، دا دغه دا کونسلران داسې رواني. خدایم بنیاد وباسه چرته د سړي ځامن بم شي که نه، چرته به سړي هم شي که نه. خدای ته وګورئ سم شي. هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ. عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی، نه په پېښور کې دی. دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی، هغې کې به بیا جاړئ. وای زمکې کلنګ دې زورور دی، زمکې کلنګ دې زورور دی، ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه. زمکې کلنګ دې زورور دی، ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه. زمکه لګ حل براته وای، زمکه لګ حل براته وای چې ستالان دي خلک سره گزاران کوي نه. ما درې مړي لیدلې دي، درې مړي، دوه مړي مې 300 کاله پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي. یو مړی مې
اتلس ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی. راویستو او کلی ته یې وړو. ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ. ویل نه جي ته غږ مه کوه، زم لاړم ورپسې. چې د قبر ډومبۍ تخته یې را لرې کړه، په خدای قسم په کرسۍ ناست یم، دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو، په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسو. زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي، زمونږ قبرونه به د اور تنور، څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي. او بیا دا ملواڼې چې دا تا ور سره ټول کال ښه روزګاري او ته مړ شي، ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي، وبه وایي. او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي، خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې. تاسو خیال راغی؟ داسې وطن دی یا داسې قوم دی؟ نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي. که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی، دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي. پکارو که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي، چاله حدیث ورځي، چپ شو کړکړو، چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېږي. نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي. مطلب یې څه دی؟ مطلب یې دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرېدی، مسلمان به نشي ودرېدی. دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی؟ که زما په واک وی او چا زما منلې